علماء کرام کتابونه کې لیکي چې د دین درې درجې دي. هغې کې یوه درجه د علم ده او دویمه درجه هغې پسې بیا د عمل ده. یعنی عمل کول دا بغیر د علم نه دا ګران او مشکل وي، ځکه چې کله یو انسان ته د یو عمل پته نشته، علم ورته نشته، نو هغه به څه طریقې سره عمل بیا وکړي، هغې له وجود څنګه ورکوي بیا. نو اول د عمل کولو دپاره د علم زده کړه دا شرط دی. بیا چې کوم دا غټ علم دی، یعنی مطلب دا چې کوم روزمره انسان ته پیښیږي هغه فرض بیا په هر انسان باندې وي، لیکن دغه بیا چې کوم تفصیلات دي او کوم جزئیات دي هغه بیا فرض کفایه جوړیږي. مطلب دا چې په علاقه کې یو کس داسې وي چې هغه ته د هرې مسلې بیا پته وي. او د دې سره بیا درېمه درجه هغه د اخلاص ته، یو دا چې تا ته د علم هم پته شته، علم هم د سره شته، دویم دا عمل هم کې، لیکن که عمل کې ستا اخلاص نه وي نو هغه عمل به بلکل ضایع وي. د هغې مثال به داسې وي لکه چې یو ډانچه بغیر د روح نه وي نو د هغه ډانچې او د هغه بدن څه فایده نشته. بدن به هله حرکت کوي، هله به فایده ورکوي چې کله دی کې روح موجود وي. نو همدغه رنګ که چېرته کې یو عمل کې اخلاص نه وي نو هغه عمل به بیا زمونږ فایده نه ورکوي. که نه ګورې د شیطان سره د ټول نه زیات علم و، د هر څه ورته پته وه، لیکن د هغه په خپل علم باندې عمل نه، نو هغه د لارې نه خطا شو. نو دغه رنګ د عمل دپاره بیا د اخلاص هم ضرورت وي، چېرې کوم کار کېږي هغه د الله تعالی د رضا دپاره کېږي. داسې نه چې زه یو کار کوم ما له خلک شاباسي راکړي دې دپاره وګورم، نو شاباسي دپاره کار کول دا خپل عمل ضایع کول دي. بس خالص مقصود د الله تعالی رضا ساتل پکار وي. که ما نه څوک په هغې خفه کېږي او که څوک پې ما نه خوشحالېږي، لیکن زموږ مقصود به هلته کې د الله تعالی رضا وي او عمل به خالص الله تعالی د رضا دپاره کوم. دې ته به نه ګورو یاره که زه دا کار کوم په دنیا کې به زه لږ ذلیله ښکاره شم. چې انسان د الله تعالی په نظ باندې معزز وي نو هغه که دنیادار ډېره هم غواړي چې هغه ذلیله کړي یا هغې په خپل نظر کې هغه ذلیله وګڼي، هغه چېرته هم نشي ذلیله کېدی. دنیا زندګي ختمه به شي، لیکن په آخرت کې به هغه همیشه دپاره بیا کامیاب وي.